ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیې تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیې، زه یو قوم سوا د پښتون نه، سوا د پښتون نه. پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره هم وتړو، د سپي سره هم وتړو، د خر سره هم وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېری هغه پښتانه تېری. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېری پښتانه تېری. ولې تېری؟ د خپل علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اهان العالم، چا چې د عالم سپکاوی وکړو فقد اهان العلم، د د علم سپکاوی وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، چا چې د علم سپکاوی وکړو د د نبي سپکاوی وکړو. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د پیغمبر سپکاوی وکړو د د جبريل علیه الصلاة والسلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبريل فقد اهان الله، چا چې د جبريل علیه السلام سپکاوی وکړو د د الله سپکاوی وکړو. من اهان الله فقد اهانه الله يوم القيامه، چا چې د الله سپکاوی وکړو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کړي په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیله کوي، الله به ضرور ذلیله کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم. هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو، هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو. او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو، او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل، موږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شي نو اخر کې خو دې ګوله یې ویستله. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. ښه نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې، ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې. چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کو صرف او عجیبه ظلم دا کو چې دا پګړی پکې راولو، نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي. صرف دا کار دی، دا د نوجوانانو کار دی. کار د علماو توهین د دې کار دی. کار زه ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو نو هغه کسانو ګوره که نه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلي وجود زخمی و. ټوټلي وجود د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې. دا دیسي چل کړی و، دا چل دیسه کړی و. ته صرف کېنه بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک، بس تړه پورې ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو، بس مونږ دا علما به صبر کوو. ته یې تړه، یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر، انشاءالله او به یې وینې که خیر. چې غسل یې وله ورکو دا وجود یې ټول زخمي نو دوی وایي چې دا ولې زخمي دی؟ وایي دا تپوس به د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو، شیخ العرب والعجم، د هغه نه به تپوس وکړو. دی شاګرد و، دی ورسره په جیل کې و. نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، هغه ورته وایي دا زما د استاذ راز و، په ژوندانه مې نو ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه ما به دله اوبه ګرمولې. د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد ټیم براتونو د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی، حضرت ته به یې پیش کړی هو ته په دې تهجد وکړه. دا علما پېژندلي دي، دا د علماو ماضي کتلې ده، صرف هسې خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوده پاتې شو چې اوبه یې حضرت ته پیش کړې شیخ الهند ته، هغه اوبه یخې وې. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي؟ وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت، دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پورې نیولي نو زما د وجود ګرمایش دا یخ مات کیږي تعالی درکړه. وی ما نه به دې کله ناکله جدا کو په جیل کې، ښه تورې اوبه اسیري مالټا تپوس وکئ تپوس چې دا په کوم جیل کې و. وی دی به ما نه کله ناکله جدا کو نو چې دی به واپس راغی دا رنګ به یې زیړ شوی و، رنګ به یې زیړ شوی و. ما ته یې ورځ تپوس کو چې دا رنګ دې ولې زیړي حضرت چې تا ما نه جدا کې را دي ولې نو رنګ دې زیړ شوي؟ ما ته یې وی چې حسین احمده ما چې تا نه کله بوځي لږ ټیم وشي په تا د سوې غوښې بوی لګي، د غوښې بوی درته راځي؟ ما چې او وی چې دا ما له ریمانټونه راکوي دا زما د غوښې بوی تا ته راځي. خو دا راز به مې ښکاره کوي نه
زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ، نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانډونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړی. ځان له خو اخرت آباد کنه، دنیا خو اسی دنیا ده. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، او دا یو خبره مسلمه یاد کوي، مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا. یاد ساتئ چې د علماو توهین مکوئ، کاغه په هر میدان کې دي، خدا عالم توهین مکوئ. دا په دنیا کې هم د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلک خبره کوم. ګوره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې څه کړیو. نو د علماو د توهین د ژبې راون غاړي، لاسونه راون غاړي، خپل بچی راون غاړي. وای علما د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي. څه چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خونه وکم، زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مسله ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي، دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مسله د چا وه؟ دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی. دا د چا منبرو؟ دا د هغې حسنینو د بابا منبر دی چې یوه میاشت پتې دشمن لرې وروب به پې وغورځېد. وی نبی علیه السلام راغله ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی، وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر کوي اته را کوش. وی دا خبره درته چا کړی؟ نه خپل خبره، دا زما د بابا منبر نه دی. خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونه وخه، نو نبی علیہ السلام په دې 3 پاونه کې ناس بر. نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونه کې نه د مرګ پوری په 3 پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس. او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونه کې نه په دې 2 ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه. وی زه خو چې تقریر پې کوه بیا کې ناس تقریر شروع کو خلق ته وی دا راکوز زکه شوما چې د چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه په تقریر دی راکوش. اوس راته بیا وی چې زکه و په بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کومه. دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت ته څنګه چې تاسو نه تپوس کیږي دسی به زمونږ د علماو د دې منبروم تپوس کیږي. خا د دې مصلی برانم کیږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به په دې سیګرزي په کلمو به دې سیګرزي غیر چا پیر خلق مولانا شوی به چې هغه نه وي، هغه مونږ ته چې به دې خېخې خبرې کولې، ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې وي دا کوئ او دا مه کوئ، دی ورته هغه یې مه کنه. تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یې مه کنه. نو دا ولې دی ورته ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوو. نن مې دا حال خدای زمون عمل نصیب کړي. خدای مون خوایو خدایا د دې خلقو چې په مون علماو کم ګمان دي، خدایا مونږه هغه شانته جوړ کړي. خدایا دی وی دا نیکان دي، خدایا د دې نیت دالي. خدایا مونږ دې ته مختورن کړي نه په دنیا او په آخرت کې. خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې. خدایا زمونږ د ټولو آخرت آباد کې. خدایا آخرت هم آباد کې. خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي، خدایا مالی دي، جانی دي، ځوانان دي، بیماران دي، خدایا رشتي نشته دي، رشتي شته دي. خدایا خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورک. یا الله د چا رشتي نه د جوړ رشتي نیکانی رشتي ولا ورک. خدایا یا الله د بچی د ټول د والدینو تابعدار کې. خدایا د والدینو نوکران کې. خدایا د والدینو خدام کې. خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ. ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي. ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي. ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی. یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې کې. خدایا د علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي. خدایا د امو د کمانه راشي. خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي. خدایا او مونږ له راشي. خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی. خدایا ته له دواړو جانو خوشاله ورکړي. یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي. خدایا چې دا سترګې پټې شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي. خدایا دا پریټي به صحابه په پیغمبر مینو. خدایا دې دې سپری په علماو بین دي. خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې. خدایا بچي حافظان او عالمان کې. خدایا زمون آخرت آباد کی. اللهم صل